یو ملګری رانه تپوس وکړو چې کوم خلک لور او خور ته په جایداد کې حصه نه ورکوي نو د هغې حوالې سره د ستا څه رایې ده د هغې حوالې سره ته څه وې نو ما ورته وویل ګوره نن سبا زموږ چې کومه معاشره ده نو هغې د لور خور حصه یا د لور خور چې کومه ویلیو ده هغه د لور خور په پیدا کېدو په وخت کې مونږ ختم کړې ده لکه تاسو به کتلی وي چې کله ماشوم کیږي یا ماشومه کیږي نو هاسپټل کې د لیبر روم نه بهر په قطار د فیملی ممبرز ناست وي دې کې د لیبر روم دروازه کولو شي او هغه نرسه چې کومه ده هغه خوشخبري راوړي بهر نو چې کله هلک پیدا شوي وي نو دا نرسه ډېر جوش او جذبه کې بهر راوځي چې مبارک شئ د ستاسو هلک پیدا شوی دی او چې کله جنۍ پیدا شوي وي نو د هغه نرسې بیا هغه جوش او جذبه نه وي چې کم د هلک په پیدا کېدو کې کېږي یا په هسپتال کې چې کومه خاله وي چې کم زیرې ورکوي او بیا د کور هغه خلکو نه هغه زیرې هم اخلي چې ماله پیسې راکړه ستاسو هلک شوی دی نو هغه وخت کې د جنۍ هغه ویلیو زموږ معاشرې ختمه کړې ده چې جنۍ پیدا شي نو نرسه هم داسې په باریک اواز کې وایي چې مبارک شئ د ستاسو لور شوې ده یا داسې خاله راشي نو هغه هم د هسپتال دغه لیبر روم نه چې بهر راوځي نو د هغې په اواز کې جوش او جذبه نه وي ښه بیا دا جنۍ په پیدا کېدو باندې بهر چې کوم فیملی ممبر په قطار باندې ناست وي نو څه یو د لاسه یو بل ته ورکوي زه بس دې کې به د الله رضا وه زه وایي لور د الله درکړه دی مطلب دا چې الله درنه خوشحاله دی لکه هغه جوش او جذبه د هغې په هغه ځای کې ختمه شي هغه ځای کې کمه شي کومه جوش او جذبه چې کومه د هلک په پیدا کېدو باندې کوي هلک پیدا کېدو سره هماغه ټایم نرسې ته راشه ستا نام دا شو هلته پې خاله راشي د هسپتال ماله پیسې راکوي هلک مو پیدا شوی دی مبارک شئ او پلانې دی او ډنګړی دی خالا ته هم خلک پیسې ورکړي او چې کله جنۍ پیدا شوي خالا ته پیسې غواړي یا نرسه خو خیر پیسې نه غواړي هاسپټل کې خو خالا چې ته پیسې غواړي د کور خلک وله وایي زمانې جنۍ پیدا شوې ستا هلک خو نه ده چې تا له موږ پیسې درکړو داسې قسم خبرې اترې کېږي یعنې د جنۍ په پیدایش باندې موږ کې هغه جوش او جذبه ختمه شي هغه جوش او ولوله زموږ د جنۍ په پیدایش باندې ختمه شي کومه جوش او جذبه چې موږ د هلک په پیدایش باندې کوو نو بیا مخکې وروستو بیا د وراثت حصه او جایداد خو ډېره لرې خبره ده د جنۍ په پیدایش باندې زموږ د معاشرې نن سبا زړه نه وي ایون ما داسې خلک هم کتلي دي چې هغوی د جنۍ په پیدایش باندې مطلب هغوی پې خفه کېږي هغه کور هغه ښځې له تانې ورکوي چې ته موږ له صرف جنکۍ پیدا کړې ته هلک نه پیدا کړې چونکې دا هر څه چې کوم دي دا د کوم چې میل وي دا د ده جراثیمو نه کېږي د فیمیل چې کوم جراثیم دی هغې کې دا کوالټي نشته چې دی به یا تاله صرف هلک پیدا کوي یا به تاله صرف جنۍ پیدا کوي دا جراثیم چې کوم دي دا کوالټي صرف اور صرف د میل په جراثیمو کې ده چې هغې نه هلک جوړېږي یا ته جنۍ جوړېږي او هغه هم د الله پاک په دغه بل الله پاک په قدرت باندې دې کې د هلک رضا یا د جنۍ شامله نه وي خو د جنۍ چې کوم جراثیم وي هغه د هلک او د جنۍ دواړو دپاره یوز کېږي خو میل چې کوم ملاب کېږي هغه د هلک د دغه نه کېږي خو تانې مونږ چا له ورکوو تانې مونږ ښځې له ورکوو تانې مونږ چا له ورکوو تانې مونږ جنۍ له ورکوو ایون په معاشره کې داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغوی دویم واده په دې وجه کړی دی چې لومبني واده کې د هغه صرف لوریانې پیدا شوي وي چې دا ماله صرف لوریانې پیدا کوي نو هغوی بیا دویم واده کوي ایون ډېر خلک دا خبره هم کوي چې د واده نه پس اولاد چې کوم وي دا د سړي په نصیب باندې وي او دولت یا نور چې کوم داسې څه خبرې وي هغه د ښځې په نصیب وي دا اولاد چې کوم دی دا د سړي په تقدیر کې دی دا مطلب ډېر پوهه خلک دا خبره هم کوي نو د وراثت خبرې د حصې خبرې خو ځان ته بیا لرې خبره ده خو د جنۍ په پیدایش باندې مونږ خلک خوشحالېږو نه مونږ پې هغه مطلب هغه جوش او جذبه د مونږ ختمه شي چې کم د هلک دپاره وي نو ډېره د افسوس خبره ده او پاتې شوه د جایداد خبره نو خپل لور خور ته حصه ورکول چې کوم دی دا اسلام هم د دې ډېر سختۍ سره موږ له حکم جاري کړی دی چې خپل لور خور له به تاسو ضرور حصه ورکوئ مطلب والدین له پکار چې په خپل ژوند باندې هغه لور ته هم ایکول حصه ورکړي او زوی له هم حصه ورکړي که چېرې والدین وفات شوي نو بیا د روریانو دا حق ته چې هغه د خوریانو د حصې مکمل خیال وساتي که چېرې والدینو نه وي ورکړي خپلو بچو سره ظلم کړي لور ته سپک نظر کړي او زوی له دروند نظر کړي یا د والدینو نه پس روریان رالګي شي هغوی خپلې خور ته حصه نه ورکوي نو دا سخت زیاتی دی د دې تپوس په هغه جهان کې کېږي او په دې جهان هم دی ما نشل کولی نه شي که چېرې د خور حصه خوړلې وي